جی سلامونه مې واخلې قدرمنو سجاد علي اخندزاده مو دا وخت موجود یم په بونیر تحصیل چغرزي کې. تاسو کتئ شئ په ټول تحصیل چغرزي کې دا نیټ دلته کار کوي. تاسو کتئ شئ ټول راغلي سرونه یې کته کړلي اورئ څه پکې هغه خبره ګټه کې نه ګټه مندې ناست دي څه کسان ټول خلک چې دی نو بس مجبوره دی نیټ کار کوي نه ام بي ان یې وکړي پیکیج یې وکړي که نه نو هغه خو بیا استعمالول غواړي. نو په ټول تحصیل چغرزي کې صرف په دې خشک ځای دی په دې کې نیټ کار کوي ته به وجه دلته چېرته یا صحافیس دی یا کمپني ده دا موټر سایکل ولاړلی خو دا څه قسمه خبره نشتي. دلته کې ټول خلک چې دی دا ماشومان او غټ او لوی ټول راځي دلته نیټ کوي. څه ضروري کارونه یې په انټرنیټ نن سبا خو تاسو ته پته ده ډېر زیات ضروري دی نو نیټ هم کوي لکه ضروري کوم کارونه دی هغه هم کوي. او بله خبره دا ده چې بس فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک وغیره هغه پکې هم استعمالوي. نو یقینا چې ډېر د افسوس مقام دی د ټیلینار کمپنۍ والا ته پکار دی چې دا سیګنل په اوورال چغرزي کې چې دی نو د نیټورک ښه شي 4G ښه شي نو دا خلک په اسانه باندې په خپل ځای کې نیټ نه خوند اخلي نیټ په استعمالوي. نو یقینا چې ډېر زیات ظلم راغستی دی د ټیلینار والا. دا تاسو وګورئ دا ټول څوک به د یو ځای نه راغلي دي څوک د بل ځای نه غریبانان اورئ دلته ناست دي نیټ کوي. نو یقینا چې دا ډېر زیات ظلم دی ضلع انتظامیې دپاره هم پکار ده چې د دې نیټ څخه ور فکر وکړي. دا نیټ چې دی د ټیلینار دا په تحصیل چغرزي کې مکمل کار نه کوي لکه نیټ خو رسوال نه پیدا کېږي ټلیفون کار هم نه کوي. نو یقینا چې ظلم دی خلک ګرانې پیکیج وکړي پیسې چې دی نو هغه ته ټیلینار والا په پیکیج وکړي چې دی نو واخلي او بیا نیټ کار نه کوي. نو یقینا چې دا ظلم دی عوام سره. نو ضلع انتظامیې ته او خاص کر ټیلینار والو ته زموږ دا خواست دی چې برای مهرباني په دې تحصیل چغرزي کې دا نیټ سروس چې دی نو دا ښه کوي چې دی عوام ته مشکلات نه دا اوس ټول مشکلات ترې راغلي دلته یو ځای بل ځای ناست دي په دې بوټو کې به ګټو. یقینا چې ظلم دی که نه. دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او ډېره مهرباني د الله په امان.